د یوه پښتنه شوې دو او دا پښتنه ډېره اهمه دو ځکه چې چونکې اس مخکې رمضان روان ده څه ورځې بعد رمضان ده پښتنه دا شوې دو چې یوه ښځینه د دې په نس باندې بچی وي حمل وي امید سره وي که چېرې دغې ښځینه ته تکلیف وي دې رژې لرلې نه بیا آیا دا رژه پرېږدوی شي ورسره دومه پښتنه دا شوې چې یوه داسې ښځینه چې آپ بچی ته پیې ورکوي آیا دا ښځینه که رژې طاقت نه لري قدرت نه لري بیا دا ښځینه رژه پرېږدوی شي که نه شي پرېږدوی دا دواړې اهمې مسلې دي په دې باندې عزتمنې ځون پوهی کړې چې داسې ښځینه چې هغه بچی یې وي په نس باندې دې ته حبله ویایي په عربي ژبه ښه و هغه ښځینه چې بچي ته پیې ورکوي اولاد ته پیې ورکوي دا ته مرضعه ویایي دودھ پلانے والی دغه دواړې دپاره حکم دغه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مطابق د ابن ماجه روایت ته رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول رخصت ورکړه ده کومې ښځینه ته للحبلى هغې ښځینه ته چې په نس باندې بچی وي التي تخاف على نفسها چې دو په خپل نفس باندې دې ته خوف وي ان تفطره چې دو څه وکړي افطار وکړي نه رژه پرېږدي دوه شرطونه دي عزت باندې یہ شرط دادا چې دغه ښځینه ته که چېرې په خپل ځون باندې د حاملې ښځینه ته چې په نس یې بچی ده په خپل ځون باندې یا د خپل حمل باندې کیم بچی ده په نس شي ایک باندې دې ته خوف وي چې که زه رژه ونسو بولیا موته غټه بیموري ولګي یا د هلاکت خوف وي اولیا مې د بچی ضایع شي د بچی مې وی ارنه خراب شي دغته به دومره نقصان ورسېږي یا وی غټه مهلکه بیموري ورته ولګي نو دغ شي که ظن غالب وي یعنی ظن غالب څه ته وایي ګمان ته وایي خو ګمان او شک و وهم و یقین دا مختلف درجات دي دا یہ علمی بحث ده مطلب دا چې یقین ته نږدې وي یقین خو 100% وي یقین ته نږدې وي تو ته ګمان وي خو ګمان یقیني وي دا تو ته وي چې یاره دا موته نقصان ورسي لیا مې دغه بچي ته نقصان ورسي به تو ته د دغې رژې پرېږدولو اجازت شته خو دا رژه به وروسته به ته بیا نسې دا به شمېرې اولیا یہ مسلمان نیک طبیب ډاکټر چې نیک وي مسلمان وي ماهر وي په دغه فن شی تو ته وایي چې ته رژې مه نسه که رژې ته نسې به تو ته یا د تو دغه بچي ته دې ته نقصان رسېږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کښې داسې ښځینه ته د رژې د پرېږدولې یعنی رمضان نه بعد وی بیا قضا کوي چې کله وخت پر راشي دا رخصت نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکړه ده دغه رنګې مرضعه یادو پیې ورکولو المیرادو چې که هغې ته په خپل بچي باندې خوف وي د نقصان ظن غالب وي ورته یعنی قوي ګمان یې وي چې که زه خپل بچي ته پیې نه کویر یا زه رژه ونسو به مو د وجې مو شوی پیې وي نه نو دغه اعتبار سره بیا هغې ښځینه ته رخصت شته الله رسول د حدیث مطابق و د فتاوجات مطابق لیکن نن سبا چونکې داسې شیونه راغلي دي اسباب داسې شته دي چې حتی الامکان مرضعه چې کوم دا ځینې بچ کېدی شي متبادلې طریقې شته دي نو حتی الامکان د رمضان د رژې پرېږدول نه دي پچار خو که یې شرعي عذر وي ډاکټر دې منې کي نیک دینداره وي واتو ته ویې لیا متبادله څه طریقه نه ترتیب نه جوړېږي بې شریعت شی دغې دواړې ښځینه ته رخصت شته خو دغې رژې وشمېر و ګڼ کوي به نه بعد دا رژې بیا واپس نسی الله د میشتو ستا به دغې مسلې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي دا مسله میشتو سې مخکې شیر کړي ځکه چې عام طور باندې دا مسله ډېرې ښځیناوې سره پیښېږي چې میشتو ستا دغه شي پته ولګېږي الله دا